الله الرحمن الرحیم. دې وخت کې مونږ تاسو یو داسې نامور کس سره ملاوو او ستاسو په دې سکرین باندې راولو تاسو ته چې دې ضلع صوابۍ تحصیل رزل او پرملو کلي سره تعلق ساتي چې دوی کوم نوم ګټلی دی د دې ملک دپاره د دې پښتونخوا دپاره او بیا په ټول ملک کې دا یو یاسین علي چې کوم دی چې دی په یو سټیج نه اوچت شوي دي د یو غریب کورنۍ نه اوچت شوي دي او دی بیا تلي په باره باندې کلیمبینګ یو گیم دی چې تاسو به لیدلی وي نن سبا په هغې باندې د ټولو جوانانو یو راج دی او اکا خلک لګیا دي او کوم نوجوانان چې دي هغې په باره باندې ځي دغه شانتې یاسین علي هم چې کوم دی د خپل موټو په زور باندې د خپل وجود په زور باندې هغه یو ډېر ښه نوم پیدا کړی دی چې په دې کې هغې سره موږ سره چې نن کوم سندونه دي دا د یاسین خان د مړانې سند دي او دوی یو خپل نوم دپاره او د دې پښتونخوا د دې صوابۍ پېژندګلو دپاره یو خپل ځان چې دغې ګیمونو ته وقف کړی دی. نن د هغې نه موږ یو څو تپوسونه کوو راغلي یو پرملو کلي ته او ما سره یاسین خان په لاین باندې. یاسین خان څنګه چل دی دا تاسو چې کوم دومره محنت کړی دی او کوم دې ځای ته رسېدلي یې نو دا ستاسو د کلي نه په دې کې شوق و او که نه مخکې مو د دې نه څه منډې تړلې والې وې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د اول خو سر ستاسو د نیوز چې دی د پیپل اف صوابي ډېر زیاته شکرګزار یم او په دې ټول کې میډیا کې سر ماله صرف عوامي نیوز راغلی دی او د پیپل اف صوابي ستاسو میډیا سر ما سره راغلی ده. زه سر دې گیم نه زما د وړوکوالي نه شوق و بس په دې ونو به ختم را ختم او په دې غرونو به ختم را ختم جي نو بس هغه الله تعالی هغه شوق راله بس پوره کړو نو نور صرف زما د حکومت دا یو درخواست دی سر چې دا مونږ نور سپونسر راکړي انشاءالله نورو ملکونو ته انشاءالله مقابلې وکړي. دا تاسو چې دې گیم ته وتي یې نو د جاب په ذریعه څه جاب کوئ یا څه طریقې سره وتي وې؟ زه په دې طریقې سره وتی یم سر چې زموږ ډېرې غریب خاندان سره تعلق ساتو د کور کې لږه د روزۍ لږ مشکلات نو زه تللی یم جیس پینډۍ ته هلته مې مزدوري کوله او د مزدورۍ نه پس چې دلته یو کس راغی هغه وایي چې یاره دا موږ چې خېجو راخېجي دا وال چې کوم دی جي نو په دې کې به دې له پینټ ورکوي او دا ولډونه به تاسو لګوئ نو دا ما چې دا گیم د هغې طرف نه چې څنګه لړو او هلته چې دا گیم سټارټ کړو دا پینټ وغیره مې کړو زه تللی ما د بیا یې کې دا ولډونه ولګېد او په دې بیا مقابلې سره شروع شوې نو زه پکې الحمدلله دین به دین چې دی ما پکې یو طریقې اخیسته او الحمدلله دوه درې ملکونو ته به ګیم تللی یم رشین سره زما مقابله وکړي هغه مې دی الحمدلله ګټلې را د خپلو پښتنو دواګانو باندې. کومو ملکونو ته تللي یې؟ زه پکې سر روس ته تللی یم او چینا ته او قطر ته تللی یم سر جي روس چینا او قطر ته د خپل گیم په ذریعه باندې چې کوم دی یاسین علي وتی دی او هغې یو خپل نوم یو خپل پهچان د صوابۍ دپاره د دې پښتونخوا دپاره یو پهچان دی نو نن مونږ راغلي یو او هغې سره د هغې په ځای کې ناست یو او واقعي چې دلته کې د میډیا څوک به نه راغلي خو مونږ د خپلې علاقې د خپل رزل د نوم دپاره ځکه تا له راغلي یو چې مونږ وایي چې ستا یو داسې پهچان یو داسې نوم شوی دی چې په هغې کې مونږ تا سره لږ غونته کې هیلپ وکړو. نو ستاسو څه وایي چې مونږ ته دا دومره ټرافی چې تا ګټلي دي او دومره ګیمونه تا کړي نو دې په ذریعه تاسو ته حکومت د طرف نه څه کېږي؟ حکومت د طرف نه سر کېږي زه په سوینات رنګیز کې سر جاب کوم او زه یې په کنټریکټ باندې ایښی یم په کچن او کرۍ باندې سر ما دومره منډې وړې دي خپلې ملک دپاره د خپل کې پي کې دپاره نو زه دا درخواست کوم د حکومت ته ووایم سر چې ما زه په کنټریکټ باندې مجدي ما پوښ کړي سر بس زما دا صرف یو ریکویسټ دی سر. یاسین خان مطلب دا دی چې ما دا دومره منډې ووالې او دا دومره زه کړاوونه کوم دا د خپل ملک دپاره کوم د خپل نوم د پهچان دپاره کوم نو حکومت ته اپیل کوي چې دی په کوم جاب باندې لګېدلی دی نو دا د دې پوښ کړی شي او دلته د دې ګیمونو چې څه سیله ده هغه دې دته میلاو کړي شي ځکه چې په ټول ملک کې دا یو لوبغاړی دی او هغه هم بیا زموږ د صوابۍ سره تعلق ساتي نو زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده. ستاسو عمر به څومره جي؟ زما عمر سر 24 سال دی. 24 سال عمر دی او د پیدایشي پرملو کې؟ جی پیدایشي سر د پرملو یم.
څومره مقابلې به شوي ستاسو تر په دې خپل وخت کې چې تاسو به ګټلي؟ زم په خپل وخت کې سر تقریبا چې دی نو 30-35 کمیټیشن شوي دي سر، او په دې کې زه الحمدلله 30 کمیټیشن زه په ټاپ پوزیشن باندې راغلی یم، او یو مقابله مې سر د رشین نه ګټلې وه په ورلډ کپ باندې. دا و یاسین علي چې د تحصیل رضړ پرمولو کلي سره تعلق ساتي. زه اجملي خان ترکه ستاسو نه اجازه غواړم.